او بله خبره دا ده چې د قربانۍ څاروي اکثر چې کم خلق اخلي که نه نو ګورې یو د عمر چې کم نه هغه ډېر زیات خیال وساتئ د عمر ډېر زیات خیال وساتئ چې په عمر باندې برابر وي بله خبره دا ده چې د قربانۍ څاروی بې عیبه وي درېیمه خبره دا ده چې کم د ټل ملګري دي که نه هغوی د هغوی پیسې پاکې او حلالې پیسې بله خبره دا ده چې په ټل کې در سره کم ملګري دي چې د ټولو نیت خالص د الله رضایي ښه ٹھیک شوه ځکه که چېرته په ټل کې د یو سړي پیسو کې چې کم دی که نه ګډوډوالی حرامې پیسې پکې راغلي د تمامو ټلیانو قرباني نه کیږي که د یو ټل کې د یو سړي چې کم دی د قربانۍ نیت هغه د غوښو وي یا یې پکې خلقو ته ښودنه یا پکې ریایي نو ګورې د تمام ټلګرو قرباني نه کیږي ښه پوهیږئ تاسو نو لہذا یو اهتمام د مونږه تاسو دا وکړو او بله خبره دا ده چې اکثر زمونږ زنانه په دې خبره کې لږه ډېره کوتاهي کوي په زنانو باندې اکثر صحیح اکثر کالي ورسره پراته اکثر پیسې ورسره پرتي اکثر دولت ورسره وي د هغې نه باوجود هم هغوی قرباني نه کوي نو ګورې وروڼو پکار ده چې زنانه دې هم که صاحب استطاعت وي نو په هغوی باندې هم ګورې قرباني واجبه ده د خاوند په قربانۍ باندې ګورې د ښځې غاړه نه خلاصېږي د ښځې په قربانۍ باندې ګورې د خاوند غاړه نه خلاصېږي د پلار په قربانۍ باندې ګورې د زوی غاړه نه خلاصېږي د زوی په قربانۍ باندې ګورې د پلار غاړه نه خلاصېږي دا خبره دې زمونږ ستاسو سمجھ ته راشي ښه پوهیږئ تاسو او بله خبره چونکې را روانه چې کوم د اختر هغه شپه ده د اختر شپه ده نو ګورې په دقه شپه باندې خصوصا چې کوم نن هغه د عباداتو اهتمام کول ښه د عباداتو اهتمام کول ځکه دقه شپه چې کومه ده که نه دقه شپه باندې الله تعالی هغه خپل خاص رحمت دې ځمکې دې بندګانو ته متوجه کوي الله تعالی د خپلو بندګانو د معافۍ او د مغفرت فیصلې کوي چې مونږ تاسو ټول چې کوم ده نه هغه شپه په عبادت کې تېره کړو ښه ٹھیک شوه ځکه زمونږ نوجوانان زمونږ ځوانان اکثر د اختر شپه چې کم دی که نه چېرته په فضولیاتو کې چېرته په خرافاتو کې چېرته د الله په نافرمانۍ کې چېرته د ګناه په کار کې تېروي وروڼو ګورې ځان به د دغه قسم کارونو نه بچ ساتو ښه د دغه قسم کارونو نه ځکه مونږ تاسو باندې الله عظیم احسان کړی دی د ذوالحجې میاشتې را باندې راوستې ده د ذوالحجې میاشتې را باندې راوستې ده نو چې مونږ تاسو د ذوالحجې په دې میاشت کې داسې یو کار ونه کړو چې هغه مونږ تاسو د الله د رحمت نه لرې کړي ښه کوشش پدا کوو چې په داسې ایامو کې الله د حاجیانو دعاګانې قبلوي په داسې ایامو کې الله د حاجیانو عبادات قبلوي په داسې ایامو کې الله تعالی د حاجیانو د مغفرت فیصلې کوي په داسې ایامو کې الله تعالی د خپلو بندګانو قربانۍ قبلوي په داسې ایامو کې الله د خپلو بندګانو د مغفرت فیصلې کوي چې مونږ تاسو هم ځان داسې جوړ کړو چې الله مو وبخي ښه چې الله مو معاف کی او دا چې کم عمل مونږه تاسو د قربانۍ دا کو که نه چې الله دا قبول کی د قبولیت هغه درجه چې کم دی که نه د قبولیت هغه درجه هغې ته وررسول خپل اعمال دغه ډېره لویه د کمال خبره ده ښه ٹھیک شوه او بله خبره اکثره زمونږ خلق په دې کې مبتلا دي قرباني دا به صرف د الله د رضا دپاره کوو د خلقو ته د ښولو دپاره به نه کوو ښه چې کاکا دې زما تعریف وکړي چې د دومره قربانۍ وکړي د ده د قربانۍ څاروی په دومره باندې اغستی دی وروڼو مقصد د الله رضا ده مقصد د الله رضا نو کوشش دا وکئ چې د قربانۍ چې کوم عمل دی بس دا صرف د الله دپاره وساتئ خلقو ته اړو مه ښیئ ښه خلق ته اړو ستا تعریفونه کي چې د چا دپاره یې کې هغه دې ویني چې د چا دپاره یې کې هغه ستا د زړه نه خبردار دی قرآن مجید کې الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله ته نه د دقې قربانۍ د څاروي د وینې حاجت شته نه ورته د غوښې حاجت شته نه یې ورته وینه رسي نه یې ورته غوښه رسي خو لیکن ستاسو د زړه دې کیفیت ته الله ګوري ښه نو زړه خالص کوي ریا نه ګورې ځان وساتئ زمونږ خلق ورې اکثر دې پسې ګوري دې پسې ګرځي چې خلق پسوئ یاره داسې پکار ده چې خلق یې تعریف وکړي نو خلق ته اړو تعریف ونه کړي خالق چې هغه پې دنه رضا شي نو دغه لویه خبره ده ښه
ټیک شوه. او بله خبره دا ده چې قربانۍ څاروی ښکلی وګورئ ښه خیر دی د لږو پیسو دي خو چې ښکلی ځکه الله دا د الله دپاره کوي نو چې د الله دپاره کوي چې ښکلی شي ښه بدرنګ بیکاره ټپ ټپ چې کوم نه هغه داسې مه کوئ ښایسته څاروی وګورئ ښایسته څاروی ځکه څه دی د الله رضا پې درته میلاویږي او ډېر لویه خبره ده چې مونږ تاسو څه کوو مونږ تاسو د قربانۍ څاروی ښکلی وګورو او په اخلاص نیت سره قرباني وکړو الله به پې مونږ ته خپله رضا راکوي. الله دې په دې خبرو مونږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.